اول خو زه راشا صاحب تاسو ته او محترم سید عطاالله شاه صاحب تاسو ته هرکلی وایم، په خیر راغلی درته وایم چې تاسو راغلی او زموږ د پروګرام ته ښکلا ور وبخله. زه غواړم چې تاسو زموږ د اوریدونکو سره خپل تعارف وکړئ. نو عطاالله شاه صاحب تاسو نه شروع کوو، اوریدونکو سره خپل تعارف وکړئ، ستاسو نوم دارنځای زیږئ، ستاسو تعلیم حوالې سره اوریدونکي چې د هغوی خبر شي. زما نوم سید عطاالله شاه دی او تعلق چې کوم دی زموږ د نسته سره دی او دلته مردان کې پاتې کېږي او دلته کې مردان کې د راتګ وجه زموږ دا ده چې کوم دی زما والد صاحب دلته کې مدرسه کې ټیچینګ کوي، ورسره چې کوم دی امام دی بړچم کې. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی دلته کې موږ را شفټ شو، دلته کې اوس مردان کې موږ پرماننټلی سیټل شوي. صحیح ده جي. ډېره زیاته مننه. او تعلیم حوالې سره تعلیم خو ما میټرک د ګورنمنټ سینټینیل ماډل سکول نه کړی دی، ورسره ما اف سی بیا چې کوم دی د آنسی ډیګري کالج مردان نه کړی دی، او بیا مې بی ایس په سوشیولوژي کې عبدالولي خان یونیورسټي مردان نه کړی دی، او ام فیل دپاره بیا قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد ته لاړم. او دې وخت کې چې کوم دی زما د لومبي سیمسټر زده کړې چې کوم دی د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد نه شروع دی. ډېره زیاته مننه. او بیا ستاسو مننه کوو چې تاسو راغلی زموږ د پروګرام ته ښکلا ور وبهله. زه تاسو نه همدغه امید ساتم چې انشاءالله تاسو به راځئ او زموږ د اوریدونکو سره چې دی هغه به ورسره خبرې کوئ او هغوی به ستاسو د خبرو نه محظوظ کېږي هم، او سره زموږ به ترېنه څه زده کوي هم. ډېره مننه. خوږو اوریدونکو، زموږ سره په سټوډیو کې بل میلمه ښاغلی راحت شاه صاحب موجود دی. راحت شاه صاحب زه ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو راغلی زموږ د پروګرام ته مو ښکلا ور وبخله. ستړي مه شي درته وایم، هرکلی درته وایم، او دغه تاسو ته هم خواست کوم چې زموږ د اوریدونکو سره خپله پیژنګلو وکړئ. ډېره مننه ستاسو موږ له بلنه راکړه د پروګرام کې. زما نوم څنګه چې تاسو وی راحت شاه دی. زه بیسیکلی د کاټلنګ سیمې سره تعلق ساتم. زمونږ کاټلنګ کې کلی نوم چې کوم دی نو کټي ګاډي سره شیرو پول ورته وایي، هغه ځینې زما تعلق دی. او د دې نه علاوه کو زه خپل تعلیم باره کې خبر وکم، نو ما خپل ارلی ایجوکیشن چې کوم دی هغه د خپل کلی د کټي ګاډي ګورنمنت های سکول کټي ګاډي نه کړی میټرک. د هغې نه بعد ما د کاټلنګ نه یو ټیکنیکل کالج نه ایمیجینا ټیکنیکل کالج نوم یې، هلته نه ما سیول انجینیرینګ کې ډپلوما کړی، 3 ایئرس ډپلوما اف اسوسییټ انجینیرینګ. د هغې نه بعد ما بیا د عبدالولي خان پوهنتون نه خپل د بی اے ډیګري کړی وه as a private student. او د هغې نه بعد چې کوم دی نو ماسټرز ان سوشالوجي ما د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه وکړو. او د هغې نه بعد چې کوم دی نو 2018 کې ما د ام فل ډیګري قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد نه وکړله او په سوشالوجي کې. او کرنټلی زه پی ایچ ډي کوم د قائد اعظم یونیورسټي اسلام آباد نه، او ریسنټلی زه اوس خپل 4th سیمسټر کې یم، خپل پروپوزل ډیفینس وغیره زما کمپلیټ شوی دی. ډېره زیاته مننه کوو ستاسو، بیا مننه کوو چې تاسو راغلی، دلته هم تشریف راوړو او زمونږ اوریدونکو سره چې دی هغوی سره به تاسو خبرې کوئ او هغوی به ستاسو د خبرو نه محظوظ کېږي او انشاءالله سره زمونږ به ترېنه څه زده کوي. ښاغلي راحت شاه صاحب، چونکې زمونږ نننۍ موضوع چې ده هغه سوشیالوجي ده او تاسو هم په سوشیالوجي زده کوونکي یې، بلکې په سوشیالوجي باندې ستاسو لاس بر دی. نو زه به لومبی تاسو نه همدغه پوښتنه کوم چې تاسو زمونږ اوریدونکو سره د سوشیالوجي مطابق یو څو خبرو وکړه چې سوشیالوجي اصل کې څه څیز دی او سوشیالوجي څه ته وایي. سوشالوجي لکه څنګه چې د دپاره چې کوم زموږ په عام فهم زبان کې لفظ استعمالیږي عمرانیات، مونږ ورته لکه په آسانو الفاظو کې وایو د معاشرې سټډي یا د سیسټمیټک سټډي اف سوسایټي، د معاشرې سیسټمیټک سټډي. نو مونږ چې کله د معاشرې بیا تعارف کو، نو مونږ معاشره وایو چې معاشره چې کوم ده نو دا د خلکو نه جوړیږي او د انسټیټیوشنز نه جوړیږي. ټیک شو. هغه انسټیټیوشن چې کوم دي نو زمونږ په سوشالوجي کې مونږ 5 چې کوم د میجر سوشل انسټیټیوشنز یادو چې پای کې فیملی ده، په هغې کې اکانومي ده، معیشت دی، په هغې کې ریلیجن دی، مذهب چې کوم دی، د هغې کې چې کوم دی ایجوکیشن دی، او په هغې کې پالیټکس دی، سیاست. نو موږ وایو چې دا 5 سوشل انسټیټیوشنز دي، د دې نه معاشره جوړه ده. او دا 5 انسټیټیوشن چې کوم دي نو دا د معاشرې سټرکچر دی. په دې کې اوس موږ په سوشالوجي کې موږ ګورو چې دا څنګه رنګ فنکشن کوي. آیا د دې چې کوم فنکشن دی د سوسایټي سټیبلیټي کې لګیا د کار کوي، کو نه دا د سوسایټي د انسټیبلیټي وجه جوړیږي. او په دې کې چې کوم دی نو دا انسټیټیوشنز موږ انسانان چې کوم دی هیومنز دا څنګه انفلوئنس کوي، او موږ بیا انټرن چې کوم دی دا سوشل انسټیټیوشن څنګه انفلوئنس کوو. او بیا چې کوم دی زموږ خپل منځ کې تعلق
لکه مثال په تور مونږ دا وایو کو په د سوسایټي په یو انسټیټیوشن کې انریسټ وي انسټیبিলিټي وي مطلب امن او امان نه وي نو آیا د دې به نور باندې څنګه اثر پریوزي مثال په تور کومه دا وایو چې زمونږه چې کوم اکنامک انسټیټیوشن دی یا پولیټیکل انسټیټیوشن دی الته سټیبিলিټي نه ده الته چې کوم د کیاس دی الته لړایان دي جګړې دي زمونږه معیشت چې کوم د خطر روان دي او د هغه بیا په اورال معاشره باندې څه اثر دی کو صرف د معیشت خبرو کو نو کوم نن سبا کې ګورو زمونږه چې کوم دی د ملک معیشت چې کوم دی آی کې ډیر زیات مسلې د روان دي د هغه الټیمیټ اثر د څه په صورت کې موږ روان دي د مهنګای په صورت کې روان دي داسې د نور سوشل پرابلمز په صورت کې روان دي نو موږ معاشره ته یو سیستماتیکلی یو په سیستماتیک وی کې د انسټیټیوشنز ته سوسایټي چې کوم د نغه سټډي کو زمونږ د سوشالوجي اورال سبجیکټ میټر دغه کې راځي جی راحت صاحب تاسو ډېر ښکلې خبرو کې د سوشالوجي مطابق چې سوشالوجي سیسز د هغه سیستماتیک مطالعه د منظمه مطالعه د ټولنې په ټولنه کې چې د بیا تاسو وی چې ډېر څه راځي په ټولنه کې د ټولنې لمن چې دا ډېره پراخه ده د خپل ځان کې هر سره انغښتې دي خو بیا په سوشالوجي کې مونږ په 15 سيزونو باندې یو خدای چې په انسانانو باندې مونږ خبره کوو بیا 15 انسټیټیوشن دي ادارې دي نو هغه کې تاسو فیملی یاد کړه مذهب هم یاد کو معیشت هم یاد کو دغه رنګ تعلیم او سیاست هم تاسو یاد کړ چې دا په دې 15 باندې چې مونږ خبره کوو چې دا 15 سيزونه جوړیږي څنګه د دوی کار څه دی او دوی چې دوی په معاشره کې د دوی کار څه دی آیا چې دوی معاشره له نفع ورکوي که نقصان ورکوي نو د خوږو اوریدونکو سره چې تاسو لږ دغه خبر لږ پدې مو کوي چې مونږه فیملی څه ته وایو خاندان مونږ څه ته وایو معیشت تعلیم او سیاست څه ته وایو بیا په دې کې چې کوم دی نو مونږ د دې د مونږ ته څنګه پته لګي چې یاره دا چې خطر رفته روان دی یا خطر رفته نه دی روان او په دې کې که مثال په تور که فیملی چې په دې کې څه نقصان راتلی شي او هغې په ټولنه باندې بیا څه ټولنې ته څه نقصان د هغې نه رسي یا په معیشت یا دا 15 ونه چې کوم دي په هر یو کې دې کې څه نقصانونه راتلی شي لکه ما ته به څه پته چې زما تعلیم چې دی هغه ناقص دی که ښه دی او که چېرې هغه ښه دی نو زما په معاشره باندې د دې څه اثر دی او که چېرې هغه ناقص دی نو زما په معاشره باندې د دې څه اثر دی دا انسټیټیوشن چې کوم دینو کو مونږه د دې د ډیفینیشن یا تعارف خبرو کو نو فیملی چې کوم د مونږ وایو دا د انساني ژوند چې کوم د یو بیسیک قاعده کوم ځکه چې یو انسان پیدا شي د هغه سوشلایزیشن د هغه کردار چې کوم د هغه اغاز چې کوم د کور نه کیږي لکه سیګمنډ فرایډ یو ډیر فیمس سایکالوجیست هغه وایي چې زمونږه د ژوند چې کوم اولنی 15 کاله ایکسپیرینسز دي نو د دې زمونږ په ټول ژوند باندې ډیر میجر اثر وي کو دغه ځکه زمونږ ته ښه تربیت راشي زمونږ مور او پلار د سایډ نه مونږ باندې لکه ښه نظر واچول شي نو دغه انسانان چې کوم دی نو لکه دا یو ښه پروډکټیو ایډلټ چې کوم دی جوړېدی شي کو دغه عمر نه د اولنی انیشل 15 کالو نه یو ماشوم چې کوم دغه په کور کې هر ټایم جنگ جګړې ویني په کور کې د مور او پلار په منځ کې هر ټایم چې کوم دی نو لړایانې ویني او د هغه وی چې لکه انسان د مایند چې کوم دی نو دغه درې سی وي یو ته کانشیس مایند وي یو ته سب کانشیس مایند وي یو ته ان کانشیس مایند وي نو کانشیس مایند کې د انسان هغه سيزونه پراتی وي کوم باره کې چې زه اوس په دې ټایم سوچ کوم لکه تاسو مان انټرویو کوئ تاسو جواب درکوم پری کانشیس مایند کې زما معلومات هغه انفارمیشن پراته دي کوم کې چې زه دې ټایم کوم باره کې سوچ نه کوم خو زه لږ په مایند باندې زور واچوم نو زه هغه معلومات ته ځان رسولی شم مثال په تور سهار ما ناشته کې څه خوړلي وو زه دا ټایم هغې باره کې سوچ نه کوم خو زه په مایند لږ زور واچوم نو زه هغه معلومات چې کوم دی خپل کانشیس مایند ته راوړلی شم ان کانشیس مایند زمونږ د برت نه والا د پیدایش نه والا زمونږ د چې کوم کرنٹ زموږ پریزنٹ سټیټس دی د دې پر انفارمیشن کې سٹور کیږي اولنی یو کال کې 2 کال کې 3 سلور 15 کالو کې زما مور او پلار زما سره څنګه بیهیویر ویو زما په کور کې څنګه ماحول دا مې بي زما کانشیس مایند ته پته نه وي خو زما په ان کانشیس مایند کم چې د دماغ ټول نه غټ حصہ ده اې کې پراته وي او هغه ټوله پرسنالټي باندې هغه ډیولپمنٹ باندې اثر واچي ځکه چې کوم دی ایریک اریکسن یو سوشل سایکالوجیست هغه وایي پیرنټس who are not afraid of death their younger generation will not be afraid of life د چا چې وي پرسنالټي ډیولپمنٹ پوزټیو شوی او چې هغه بیا پیرنټس جوړ شي هغه به د خپل بچو تربیت پوزټیو کوي نو د هغه به ټول عمر ایکسپیرینسز پوزټیو نو هغه وي کو ایون په ډیت بیډ باندې وي هغه له سوکرا شي ورته وي چې ستاسو د ژوند او د معاشره باره کې څه خیال دی نو هغه وایي چې یاره ما د ژوند کې خپل ټیم تیر کو او د معاشره چې کوم د روان جنریشن لپاره به ډیر خسته خولې زیوي او د ینګر جنریشن باره کې به دا ډیر پوزټیو ویوز وي او کو دغه رنګ یو کس تربیت
سٹارټ نه نیگیټیو سایډ باندې شوی هغه وایلنس کنفلیکټ دا ایکسپیرینس کړي په خپل کور کې او لکه یای پیرنټ چې کوم د ډرګ اډیکټس یا داسې نور مسلو کې انوالو وي نو هغه لکه په ډیث بیډ باندې یو خو به دغه ټول ژوند ایکسپیرینسز نیگیټیو وي خو په دغه ټیم تر شوري ته پوسې کې چې د دنیا باره کې ستاسو خیال دی وي خبره ته وایي چې یاره زمونږ په خوانه وخت ډېر خو دا اوسنی چې کوم ینګ جنریشن دا خو تبا دی دا خو تبا یې سره روان دي ډېر یو نیگیټیو غونډې ویوز به وي نو دغه سړي به د مرګ نه يرم سی وي دا کوم چې په نیگیټیو سایډ باندې پرسنل ډیولپمنٹ شوی دی بل چې کوم دی نو ډیر پوزټیو یوز وي نو دا هغه به د مرګ نه ير نه وي نو چې کوم پیرنټس په دغه ټیم کې د مرګ نه ير نه وي نو د به د خپل ینګ جنریشن تربیت د سکړي چې دا غي به د ژوند نه ير نه وي بیا نو لکه دا صرف د یو فیملی مثال در کوم راحت شاه صاحب چې دا 15 سیزون باندې خبر کو تاسو په فیملی باندې ډېر خبرو کړو ډېر ډیټیل سره د دې کې تاسو خبره د سیګمنټ فرایډ نه شروع کړله تاسو دا غوي زما په خیال دغه سټیج ته غوي اډ نوم اغسته دي نو بیا د دې پس کم دا راځي ایګو بیا سوپر ایګو راځي خو دغه کې خبره کو په دغه سیزون باندې څنګه چې تاسو خبرو کړل نو اول خو په دغه سیز باندې زما ذهن ته ذهن راځي چې را مونږه کو ګورو هغه چې کم درې حصے د مازغو خودلې دي چې یو ته مونږه په عام جبه کې چې تاسو ورته کانشنس په مونږ د شعور تحت الشعور او لا شعور وایو شعور تاسو پاغه باندې خبره وکړه ډیره په اسانۍ سره تاسو چې زموږ اوریدونکو پوښیو چې شعور چې د دماغو کم ایسوي لکه اوس دا خبره کوم بغیر د سوچ لاګم زما ذهن ته راځي نو دا شعور دی خو که زه ما تاسو چې لکه پلان کې خبره نه ده خو زم تورګه زه سوچ کوم کنه نو بیا سوچ نه پس ما ته راځي چې زه پېسو تاسو چې تحت الشعور کې پراته خو که دا سوچ پاغه به زه ډیر سوچ کوم چې تاسو ماته چې احرار پیژنو زم چې زه خو نه پیژنم سوچم خو بیا ته تصویر خای او با ته راځي نو دا په تحت الشعور کې د سیس پروتي او دغه چیزونه تاسو وی چې څنګه سیګمنټ فرایډ وی چې دا چیزونه چې دی دا اډو ایګو سوپر ایګو د دینه انساني رویه جوړیږي صحیح شول جی دې کې یو ډېر لوی سوال راتلی شي او تقریبا دا سوال په هغوی باندې شوی هم دی چې دې کې هغه څنګه د شعور او د لاشعور مثال هغوی دا ورکوي چې لکه په اوبو کې د واورې یو ګټ دی د موږ ته خو د پاسه لږ غوندې ګټ ښکاري خو هغه دنده چې کوم لویه دغه دی نو هغه نه ښکاري نو چې دنده چې کومه لویه حصه ده دا لاشعور دی دا بره شعور دی نو آیا په دې کې دا ذهن ته راځي لکه چې موږ خو ټول کارونه زیات د شعور نه کوو که نه جي نو دا شعور چې موږ د لاشعور محتاجه نه کړو محتاجه لکه موږ دې ته جبریت وایو کنه جبریت یو نظریه ده نو دلته هغه څیز نه راځي لکه محتاجه کور ته موږ وایو یا موږ وایو چې لکه هغه چې کومه خبره کوي په کوم پرسپیکټیو سره وایي کنه هغه وایي زمونږ چې کوم موجوده چې کوم حالت ته یا زمونږ د خلکو سره د ډیلینګ د خلکو سره د تعلق د انټریکشن چې کوم پیټرنز دي نو په هغه باندې زمونږ د هغه ایکسپیرینسز ډیر ذات میجر کردار وپای کی کوم چې زمونږه په د لاشعور ته سٹور شوی دی لګیا د سٹور کیږي هغه وای مې بي زمونږ داسې اکشن زمونږ داسې ایکسپیرینسز چې زمونږ کوم د شعور یا کانشیس مایند هغه ویر کړی وي خو زمونږ لاشعور یا چې کوم د ان کانشیس مایند هغه نه لري د ایکسپیرینسز هغه نه ایکسپیرینس سناسه زمونږ په موجوده اکشنز کې ضروری نه ده چې ټول زما د موجوده اکشن چې کوم دی نو دا بیسډ آن دوز unconscious experiences وي ضروری نه ده خو د هغه په کې کردار خامخا وي لکه هغه زموږ unconscious mind نه لري خو دا به زموږ لکه سایکولوژي سایت ته لاړې د ویلو مقصد دا و چې فیملی انسټیټیوشن چې کوم دی د ډېر زیات یو میجر رول وي د انسان په سوشلایزیشن د هغه په پرسنالټي ډیولپمنٹ د هغه په اوورال ایکسپیرینسز کې نو فیملی کو په یو لکه دا انسټیټیوشن لینک څنګه دی کو په فیملی کې یو د ماشوم خو سوشلایزیشن وشي د هغه چې کوم دی اپبرینګینګ یو په یو خو کنډوسیو انوایرنمنت کې وشي نه چې په یو وایلنت په لکه په کور کې د جنگ جګړې موږ ته ډېر نورمال ښکاري خو د دې په ماشومانو په بیهیویر اثر وي بالکل ډېر لوی اثر وي بالکل کو دغه ماشوم بیا زی ایجوکیشن انسټیټیوشن ته نو د هغه پرفارمنس به باندې هغه افیکټ ډېر ډومیننت وي بالکل کو هغه بیا چې کوم دی نو اکونومیک انسټیټیوشن سره لیکيږي هغه تعلیم چې کوم دی خراب شي نو خامخا چې هغه بیا جاب سېکټر مارکیټ ته ځي نو د هغه به هغه ننګي لکه هغه نالج لیول یا ایکسپیرینسز به داسې نه وي چې هغه هلته سروایو کړي دغه رنګې مې بي د هغه داسې هیبټس ډیولپ شي چې هغه کې انټالرنس وي چې یو د بل عقیدې یا د بل سوچ والا کس سره ملاویږي او مې بي د هغه
دغه باره کې چې کوم دی نو هغه ټالرنس نه وي. بالکل هغه تشدد راحت صاحب تاسو دا خبره چې دا بالکل دا سوشیالوجي فیملی حواله تاسو خبره وکړه چې کله ماشوم مړو کې دی نو دغه 15 کاله یا د لومبه دور چې کوم د څنګه سیګمنټ فرایډ وي نو د چې د یا د دینه چې کوم د لومبه دور دی نو انسان چې د په آزادانه تور د خپل فیلینګز خپل جذبات او غیر اظهار کول شي د لکه مثال په ماشوم ته زه لون شنو دی وجاړي خو په آزادانه تور یا خوښ شي په جړا شي بیا د دې پس دا کوم دور راځي نو بیا د داسې چلو کې چې د نشي جړلې کنه جی د باندې د بار قیودم ګوري او د اخره ته چې د کله رسی نو د دویم دور کې چې د کې داسې چلو شي چې د ځینی کار کوي نو د مور کار شي چې دا کار مکو بچي دا ښه کار نه دی کنه نو بیا دا بل دور چې کله په سوپر ایګو دور راشي نو بیا څه چلو شي بیا د سره چلو شي چې دا ماشوم چې دی دا بیا لوي شوی دی په دریم دور کې نو د چې اوس سکار کوي نو دا غي اظهار چې دی هغه په آزادانه تور نشي کولای نو فرایډ وی چې دی بیا لکه ولی ځکه چې د چې کم کار کول غواړي نو خارج یا موږ دا وی چې معاشره ټولنه هغه د سره نه مني د اخلاقی اقداري نور اقداري نو د خپل هغه ارمانونو په ماری باندې چې غلې کیږي خبره دې مړ کوي دغه سيزونه چې وي د لا شعور ته بیا په خوبونو کې مو د ویل کړي اوس دغه سيزونه څنګه تاسو خبرو کې د فیملی خبره اوس دغه ماشوم چې دی وي چې کله په سوپر ایګو ته چې کله دی رسینو د چې کله یو کار کوي ته د مور هغه خبره نه چې په کور ته چې دا کار وکړي بچي غلط دی دا په دې غوګونو کې نو کچره موږ د خپل فیملی نه لکه شروع کو موږ د ماشوم په مخ کې خو اخلاق د مور او پلار لپاره پکار دي چې جنگ جګړه نه کوي کنه جی دې سره بس کې لکه دا یو موږ وایو چې موږ په سوشیالوجي خبره کوو نو دا هغه کې یو سیس د 15 انسټیټیوشن مې فیملی نو لومبه شروع چې فیملی نه پکار ځکه چې ماشوم لومبه چې هغه په کور کې دی هغه نزد کوي نو مور او پلار چې دی چې هغه د خپل بچو په مخ کې ښه اخلاق استعمال کی او دا چې د خپل بچو ښه تربیت وکي دا غي لکه دا ویل کی چې د صفای او د کپړې په پړې ولا پاک ورکي د سره مرویه جوړیږي دا غد صفای بل دی به وګینه پرې دي سات په سات به مړی نو دغه سيزونه بکې دینه بچي دی دغه فیملی نه چې کوم ماشوم راوځي نو تاسو وختي خبره وکړه هغه ډیره خبره و دا هغه ته مونږ وایو قنوتیت دا مایوسی نه یو رجایتی امید نو بیا چې کله په دې کورونو کې جنگ جګړې نو ماشومان چې د خلک چې راوځي دي د مایوسی ښکاری چې د مایوسی ښکاری نو لخوا د معاشره ته دغه ماشوم چې فایده نشي ورکولای بغیر د نقصان نه د دوی به دنیا نه رړم موړي د بل سکار به نشي کولای الټه به نقصانونه ورکي او دا حیات صاحب لکه تاسو خپل چې هغه کله دوسر جګزي مو شنو بیا دا خبر دا چې د انسان په فطرت کې چې دی کنه د تخریب کاری شامل ده نو دا سره قنوتیت نو موږ لا څه پکار دي امید پکار دي رجایت پکار دي او دا امید چې دی لکه د اسلام کې په دی باندې ډېر لوی خبره شوې ده عطا الله شاه احرار سره په خبرو کې چې د امید نه بغیر چې هغه جون چې مایوسي کېدل ګناه ده کنه جی بالکل نو موږ چې د نو امیدي بنه کو مایوسه کیږي بنو نو فیملی لپاره چې هغه خپل بچو چې دی هغه په مخ کې چې دی مور او پلار لپاره چې مثبت رویه وساتي جنگ جګړې سپکه هغه سپورستغه دا یو بل تنوي د بل سړي سره دروغ نه وي نو دې سره چې موږ ته خوخکاری نه خدا سيزونه چې څنګه تاسو دا ماشوم چې بیا لوي شي کنه نو کاغه ته دا خبره یاد نه خدا سيزونه پسنه څه طریقه چې دی داغه نه بچي دغه خبرو چې هغه اظهار کیږي نو دغه ماشوم چې دی به زمونږ د لپاره د مور پلار لپاره د ټولنې د لپاره د ټولې معاشرې د لپاره چې سودمن به ثابت شي تاسو په فیملی ډیره زما په خیال چې ډیره ښه تشریح دا غو کړه زمونږ چې کوم اوریدونکو دی هغه په هغه باندې ډیر ښه پوي د کې دویم سیس چې هغه مذهب دی کنه جی نو په مذهب باندې عطا الله شاه احرار صاحب چون کې دوی چې دغه مذهبي کورنۍ سره تعلق ساتي دوی والد صاحب چې هغه هم عالمان فاضلان دي بګدم چې په وراثت کې دوی ته د علم ملاو شوی دی نو بیا دغه متعلق چې د عطا الله شاه احرار صاحب خبرو کې چې دغه په ټولنې باندې سر دی ډېر مننه مذهب یو ډېر زیات بنیادی چې کوم دی رول ادا کوي جی 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 لکه ته یوازې صرف او صرف په دې باندې چې کوم دی خلک د برایانو نه چې کوم دی هغه نشي منې کولای خجی چې سټیټ تی یا ریاست تی یا پولیس تی یا چې کوم دی تر کومه پورې هغه ځان سره په خپل د محاسبه نه کوي چې داسې یو الټیمیټ ورستا یا چې کوم دی حشر ستا یا د حشر یا د تصور کنه چې په هغه باندې زمانه تپوس کیږي لکه موږ ګورو کنه چې یو اس کې سرویلینس ډیجیټل سرویلینس یا چې کوم دی کیمرز وغیرہ دا سيزونه ډیر زیات لګیدلي دی خو باوجود د دې چې کله الته کې داسې بجلی لاړ شي داسې ورکوټي مطلب نو الته کې غلاګانی کرایمز راشو د ټول نسیوال ته کې او الته کې بنیادی وجه هم دا چې کوم دی په مذهب باندې ډیرو خلکو هغه
مطمئن نه یا چې کوم دی مذهب نه منونکي نو صرف او صرف چې کوم دی مونږه په سرویلینس باندې چې کوم دی هغه د سماج فنکشنینګ هغه نشو کولی نو مذهب چې کوم دی د سوسایټي په ریګولیټ کولو کې چې کوم دی ډیر زیات بنیادی کردار لري. ډیر زیات مننه. بالکل تاسو دغه خبره سره اتفاق کوم چې دغه مذهب دی چې هغه انسان ته انسانیت خي، انسان ته د خو اخلاقو درس ورکوي او انسان چې خو اعمال کوي نو هغه بې ځایه نه ځي که چېرته په دې دنیا کې هغه ته جزا ورنکړی شي د خو اعمالو نو داسې یو ځای شته میدان حشر شته چې هغوی ته به د هغې جزا ورکړی شي. نو بالکل چې مذهب هم موږ ته دغه د خو اخلاقو درس راکوي او چې زموږ اخلاق ښه شي نو زموږ په معاشره باندې زموږ په ټولنه باندې به مثبت اثر پرې وځي. دغه شان معیشت دی نو په معیشت باندې که دوه درې خبرې وکړو که نه چې معیشت چې دی څه شی دی؟ معیشت بنیادی توګه باندې چې کوم دی پروډکشن او کنزمپشن او ډسټریبیوشن اف ویلث حواله سره چې کوم دی خبره کوي چې ستا د ویلث په کوم دی پروډوس کیږي څنګه هغه به چې کوم دی بیا ډسټریبیوټ کیږي. په پیسو خبره کوي لکه ته پیسې څنګه ګټې؟ بالکل د دې ډیسپلین چې کله مونږ خبره کوو چې دا په وجود کې څنګه راغلی نو دا تاسو د دې ډیسپلین د تعریف خبره کوي نو د اټس د ساينس اف ویلث د ایډم سمث چې کوم دی په خپل غالبا 1777 یا 78 لګبګ کې چې کوم دی دا کتاب ویلث اف نیشن کې دا خبره کړو چې اټس د ساينس اف ویلث نو دا خبره کوي چې کوم دی پروډکشن کنزمپشن او ډسټریبیوشن اف ویلث حواله سره دا یو داسې انسټیټیوشن دی. بیا د دې چې کوم اثرات نو دا ستا په ټولو انسټیټیوشنز باندې چې کوم دی هغه برابر اثر لري او دا ریلیشن د معاشیاتو د اخلاقیاتو چې کوم دی په لومبي ځل باندې هغه شاه ولی الله صاحب چې کوم دی هغه جوړ کړو. مطلب چې ستا معاشي سیستم ټکی یا د ډسټریبیوشن اف ویلث چې کوم دی هغه هر چاته خپل پوره حصہ پرووایډ کوي نو ستا نور انسټیټیوشنز به چې کوم دی هغه سموثلی فنکشنل وي. لکه په اسانو لفظونو کې موږ خپلو اوریدونکو ته دا ویلی شو چې لکه شاه ولی الله صاحب هم دا وی که چېرته ته دا پیسې چې دي که نه د دولت چې دی دا ته په ټولو خلکو باندې یو شان تقسیم کړي نو د خلکو د اخلاق چې دی هغه به ډېر ټیک ټاک شي او ټولنه چې هغه مخ په وړاندې لاړه شي. بالکل هغه وایي که نه چې ته د خالی خېټه چې کوم دی هغه مذهب هغه روټایي که نه نو ته د یو وږي نه چې کوم دی د خو اخلاقو هغه ته نه شي کولی هغه چې په خېټه باندې وږي نو هغه به چې کوم دی په هر څه باندې مجبور وي هغه د 2 وخت روټۍ یا د کپړې د پیدا کولو لپاره به چې کوم دی هغه کرایمز هم کوي وغیره وغیره نو دغه شان چې کوم دی ستا په سماج کې که بګاړ راځي نو د هغې تعلق ډېر حده پورې چې کوم دی هغه معیشت سره دی. بیا مارکس چې کوم دی په سوشیولوژي کې ولله مونږ ډېر زیات ویټیج ورکوو نو هغه په دې باندې ډېر په ساینټیفک انداز کې چې کوم دی خبرې کړي. باقي راحت صاحب په کې ډېر زیات چې کوم دی راحت صاحب تاسو په دې خبرو کې خو تاسو یو خبره بله په اساس به خبره او اډ کوم چې زموږ یو استاد د انګلیش هغه ته بل ورځ یو ډېره عجیبه خبره وکړه هغه ته چې ما په کلاس کې نکار ماته چې فلسفه څه شی دی ورته چې ور پاکټ زور فلسفي کنه ځکه نو هغه ته ما سوچ کوم لکه پاکټ څه مطلب پیسې تاسو خبره وکړه چې ته د پیسو نه خېستا معاشي حالت خېستا معیشت خې نو ستا فلسفه څه شی دی هغه سوچ ته پوهه ده نو ستا سوچ ستا پوهه به الریډي ټیکي چې ستا سوچ او پوهه صحیح وي نو ستا اخلاقیات خري چې اخلاقیات خري نو معاشره چې ده هغه به مخ په وړاندې ځي نو مطلب چې معیشت چې دی د هغې په زموږ په ټولنه باندې ډېر زموږ د ټولنې کې ډېر لوی کردار لوبوي. نو راحت شاه صاحب د دغې معیشت حوالې سره تاسو څه رایه ده د معیشت او د ټولنې په خپلو کې د نسبت په حواله تاسو څه وایي؟ که مونږ وګورو که نه دنیا کې چې کوم نن سبا د ملکونو ممیز کې د ګروپونو ممیز کې چې کوم تعلقات دي نو هغه پیورلی اکنامک ریزنز باندې بیسډ دي. په دنیا کې کوم وګورو که نه چې د ملکونو ممیز کې چې کوم تعلقات دي نو دا آیا دا د سمپتیز په بیسډ دي یا بس خلک یو بل ښه ګڼي چې کوم د دې وجې تعلقات ساتي وایي داسې نه ده چې کله پورې د یو ملک د بل ملک نه معاشي ضرورتونه پوره کېږي هغه دپاره هغه د دنیا ټول نه ښه ملک دی د هغې تعلقات هم ډېر ښه دي خو چې کله دوی ته پته ولګي لکه په هیسټوریکلی په هیسټري کې وګورئ داسې تیر شوي دي چې ملکونو صرف د معاشي تعلقاتو یا د معاشي د پرپزز په بیسس باندې تعلقات ملکونو ساتلي او ختم کړي دي. نو په دنیا کې چې څومره تعلقات دي څومره ریلیشنشپس دي که مونږ دې ته په سوشولوجیکل لین سره د عمرانیاتو په نظر سره وګورو نو دا ټول چې کوم دي څه نه څه پرپز سرو کوي داسې بالکل نه دي لکه کو
دنیا کې وګورم موږ نن سبا پولرایزیشن روان دی مخکې چې کوم دی نو بای پولر ورلډ اوس ملټي پولر د ګروپونو بلاکس جوړیږي د څه وجې جوړیږي کو چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی کو د چاینا ایران چې کوم دی نو اوس لګیا دی یو اکنامک کوریډور جوړیږي کو دغه رنګ چې کوم دی د انډیا استرالیا امریکا او جاپان چې کوم دی دوی لګیا د ګروپ جوړیږي الته چې کوم دی د رشیا د ایران او داسې چې کوم نور کنټریز دغه ګروپ جوړیږي دا د سره پاره جوړیږي لګیا دي صرف او صرف د اکنامک پرپزز د پاره د خپل اکنامک پرپزز او په دنیا کې خپل یو هیجمنی جوړول د پاره دا ګروپونه لګیا دي دا رنګ کومه په انډیویډوال لیول باندې خبرو وکړو نو زمونږ په کلی علاقه معاشره کې چې کوم د څنګه تولا شاه صاحب خبرو کړله چې لکه په تشه خېټه باندې په تش جب باندې چې کوم دی نو ته نه د چا اخلاقو ته بیا خیال وي نه د چا مورالټي ته مورال ګراوندز ته نورمز ویلیوز د معاشره چې کوم قوانین دي هغه ټول وایلیټ کیږي ځکه چې انسان د هغه سروایول باندې خبر راشي نو هغه بیا هر څه کوي د خپل سروایو کول لپاره خو نه چې چاته خپل بیسیک د هغه اکنامک چې کوم معاشي ضرورت پوره کیږي نو بیا دغه نه موږ توقع کولی شو مې بي دا یو مورال بینګ چې موږ خبره کوو کنه یو اخلاقو باندې کردار باندې پوره چې کوم یو شخصیت ته جوړېدای شي نو موږ سوشالوجي کې وایو چې معیشت ایون معاشي چې کوم سیستمز دي هغه زمونږ پولیټیکل سیستم هم کنټرول کوي کو په کوم ملکونو کې کیپټالیست یا چې کوم د سرمایدارانه اکنامک نظام دی الته پولیټیکل سیستم کم دی الته ډیموکراسي ده په کوم ملکونو کې چې اکنامک سیستم سوشلیست کمیونیست دی الته پولیټیکل سیستم هم هغه جوړ دی چې کوم لکه نو چې اکنامک سیستم د هغه زمونږ نه صرف پولیټیکل سیستم بلکې زمونږ چې کوم نور انسټیټیوشنز دي ډایرکټلی هغه کنټرول کوي او هغه چلای نو لکه دا انسټیټیوشن چې کوم موږ پنځه یادو دا ډیر زیات انټر ریلیټډ انټیګریټډ دي ځکه موږ وایو چې لکه یو سوشالوجي کې زموږ فوکس په دې انسټیټیوشن ځکه چې دا یو بل سره انټر ریلیټډ موږ جدا کولای نشو او په یو انسټیټیوشن کې لږ ډیر چینج کوم دی هغه ټول انسټیټیوشن ډسټرب کوي کوم څنګه ما خبرو کړه خو زموږ اکنامک انسټیټیوشن چې کوم دی په هغه کې چې کوم د ډسرپشنز وي سم مسلې وبکې نو زموږ هر یو اسپیکټ د ژوند ګډوډ دی کو مهنګای ده مطلب زمونږ اکانومي چې کوم د مونږ کمزوري ده مونږ IMF نه قرضې لو د نور ملکونو لګیو امدادونه غواړو معیشت مو کمزوري ده نو زمونږ معیشت کمزور ده ورسره زمونږ پولیټیکل سیستم هم کمزوري ده زمونږ ملک سره معاملې کیږي د بهر دنیا طاقتونو راپاسي او لکه اوس FATF چې کوم ده نو زما په خپل خیال دا د پاورفل کنټریز یو ټول دی چې په دې په ذریعہ د کمزور ملکونه کنټرول کوي IMF چې کوم ده د پاورفل کنټریز ټول چې په دې د کمزوري ملکونه کنټرول کوي دغه IMF ته دغه FATF ته دا د لګیا دي لزله پیری چې کوم د په امریکا باندې نور ډیولپ کنټریز باندې پابند نه ولګي او د پروايم نه کوي څوک دغه کمزوري ملکونه دي په کنټرول کیږي نو دا انسټیټیوشن ډیر زیات انټر ریلیټډ دی او په یو کې لږ کې چینج په ټول انسټیټیوشن کې چینج سبب ډیر زیات مننه کوم تاسو ان شاء الله زموږ اوریدونکو په دغه خبره پوه شوي چې یاره سوشیالوجي چې ده هغه ستوي هغه د ټولنې مطالعه ده سیستماتیک مطالعه ده بیا په هغه کې چې ده نو په ټولنه کې هغه دغه 15 انسټیټیوشن باندې خبره کوي او دغه په انسانانو باندې خبره کوي او بیا دا خبره چې دغه 15 انسټیټیوشن چې دي دغه په خکېدو سره په ټولنه باندې اثر کیږي او دغه په راپریوتو سره یا دغه په زوال سره چې د معاشره باندې بس اثر پروزي تاسو ډېر ښه خبرې وکړې بیا دغه 15 انسټیټیوشن متعلق تاسو خبرې وکړې دغه په خپلو کې په تعلق باندې تاسو ښه خبرې وکړې خو مونږ د سوشیالوجي متعلق زه تاسو نه یو بل سوال کوم چې په موجوده دور کې زموږ سره ډېر زیات مسایل دي اوس په دې موقع کې کنه جی نو سوشیالوجي چې د دغه مسایلو سهل خي سوشیالوجي لکه کومه څنګه خبرو کړل کنه په ما لکه مونږ وایو چې درې قسم ساينسز دي نیچرل ساينسز دي بایولوژیکل ساينسز دي او سوشل ساينسز دي د هر یو خپل جدا سبجیکټ میټر دی نو لکه مطلب جدا دنیا ته یا شیزونو ته کتل خپل نظر دی نو په سوشیالوجي کې چې کوم مسلې دي مونږ وایو چې هر مسلې چې کوم دی نو د هغه خپل یو جدا کانټیکست دی او کومه هغه مسله حل کول غواړو نو اول به مونږ ګورو چې هغه خلک چې کوم تر مسله پیښه ده هغه د مسلې د څنګه ګوري چې څو پورې مونږ د هغه پرسپیکټیو د هغه خیالات نظریات نه راغستي او هغه د پالیسی میکینګ کې نه کنسیډر کړي چې مونږ د هغه مسلې جړتا یا دغه خل ته نشو رسیدي کوم مثال په تور مونږ وایو چې پاکستان کې چې کوم دی د انرژي مسله ده پاکستان کې ټیرریزم دی پاکستان کې چې کوم دی ان امپلویمنت دی او سولوشنز چې کوم دی د بهر نه څوک راځي او هغه پروپوز کوي چې تاسو دا شیزونه وکړئ تاسو د مسلې بخل شي چرېم نه حل کیږي کله چې مونږ په ګراوند باندې دغه مسلو جړ ته نه رسیدلی او مونږ سوشیالوجي کې وایو سیستماتیک سټډي نه مطلب هم دا دی لکه زه بدل یو بل مثال ورکوم چې په
ریسنټلی ما په لکه څنګه په سوشیولوژي کې مونږ یو تھیریست دی سی رایټ میلز نومې دی هغه کانسپټ ورکړی سوشیولوژیکل ایمیجینیشن د سیزونو ته سوشیولوژیکلی کتل نو هغه وی یو انډیویجوال ټربل وی او یو سوشل پرابلم وی مثال په تور مونږ نن سبا یو بیروزګاری ده او بیروزګاری چې کوم ده مونږ اکثر وایو خاص کر چې کوم تعلیم یافته نوجوانان دي په دې کې بیروزګاری ډیره زیاته ده او مونږ اکثر خلکو ته وایو مړه ته چې کوم ده نو کوشش نه کوي او ته اپلای نه کوي جواب ته کوشش کوه کنه ملاو بشي او دا قسم خبرې کوو هغه سټیګماټایز کوو نو سی رایټ میلز وی چې یو سوشیولوژیست چې داسې یو د بیروزګاری دا کوم فینومینا ده ته ګورو نو هغه به سوشیولوژیکل لینز استعمالي هغه وی یو انډیویجوال ټربل مثال په تور یو معاشره کې یو ګروپ کې واتلس کسان یا 15 کسان چې کوم دي بیروزګار دي د لګونو په معاشره کې نو مې به مونږ ویلې شو چې کېدای شي د دې کسانو چې کوم د خپل انکمپیټنسي وي یا سره ریکوایرډ سکلز نه وي کېدای شي دغه مسله وي انډیویجوال پرابلم دی خو کو نه په یو معاشره کې په یو کلی ولس کې په زرون لکونو خلک بیروزګار شي نو دا بیا د انډیویجوال یا د کسانو خپل مسله نه ده بلکې دا د لارجر سټرکچر پرابلم دی سپو د ملک په لارجر سټرکچر کې یا د معاشري په لارجر سټرکچر کې څه مسله ده د دې وجه نه خلکو ته جابز نه ملاويږي نو بیا په زید د دې چې مونږ دغه انډیویجوال ټارګټ کو چې کوم دی دغه پرابلم د بره د سټرکچر نه کاونټر کول پکار دی لکه په دې کې زه خپل ما ریسنټلی یو آرټیکل پبلش کړی دی په ان امپلویمنت او سوشل سټیګما باندې او ما په دې خپل مردان کې سټډي کړی و چې کوم هغه ایجوکیټډ د امپل تیسیس دا زما د ماسترز تیسیس او باغې نه ما یو په انټرنیشنل جرنل کې د آرټیکل پبلش کړی چې هغه سټډي مقصد دا چې کوم ایجوکیټډ زمونږه یوت ته ډیګري هولډرز دي هغه بیروزګار دي هغه څه قسم پرابلمز مسلې په دې معاشره کې دا هغه ته مخه ته دي نو په هغه کې چې ډامیننت خبره ما تراله زیاتو کسانو دا وی چې مونږه سهار را پاسو کور کې د خبرې سٹارټ شي چې څنګه چل یار نن بچ کېو سو روټین دی او ته اپلای نه کوي او کوشش کوه جابز هغه خبر اورم بهر راوځم چې زمونږ ډیره انټیګریټډ سوسایټي د نو دلته یو د انسان یو انډیویجوال میټر هغه انډیویجوال نه بلکې ټول کلی ولس سره به کاری ناغه چې اجتماعي هغه چې بهر راوځم کلی کې خلک وای څنګه چل یار سکار روزګار نه کیو سره تعلیم څخه فایده شولو کوشش کوه مړاو وې بل ذات یو چنچي یو که بکس وی یو چنچي والا راته وی چې تا نه لګي ستاسو تا نظر ډیر خیمه وې ما ته ویل چې څه مطلب وې ما ته وی چې ګوره تاش پړ سم کړي دي ټیک شو او سکار روزګار دې نشته دي زه چې کوم دې بیروزګار یم ما سبق مخ نه دی ویلې ما سره رشکه ده 500 روپے ورځ ګټم تا نه ځخنه شوم ما ته چې وخت زمانه خي هغه د پر خوري نورمال خبره ولا کوم کس چې خبره ته کوله خو چونکه دا انډیویجوال روزانه په بنیاد باندې د هر یو کس نه دا خبره اوري نو هغه وي زه د سایکولوژیکل یو سټرس کې مبتلا یم او زه کوشش کوم چې کور نه بار نه وځم نو په سوشیولوژي کې مونږ وایو چې د مسلو داسې بنیادی ریزنز را مخه تکول او هغه بیا چې کوم پالیسی میکرز دغه ته مخه تکول او د هغه په هغه سنس کې چې کوم دی نو هغه د غیر لپاره پالیسی میکینګ کېدل چې هغه ټیک کړی شي بالکل تاسو چې کوم خبرو کړو دا زما خیال لري چې دا کلیه چې دا په ټول فطرت کې د علت او معلول مونږ به ډایرک یو خبر نه کوو چې دا سیز واقع شو مونږ په هغه خبر کوو بلکې ګورو چې دا واقع شو د وجه سره سبب او مسبب ورته مونږ وایو نو سوشیولوژي تاسو خبرو کړئ چې سوشیولوژي دا د هر سبب چې هغه مسبب لټي چې د سيزونو څه وجه کې دي شي ډېر خبره وکړه خو اوس د اتول شاه احرار طرف ته زو د دې د خبره به زمخ کې بوز بالکل بنیادی توګه باندې مونږ چې کوم دی په سوشیولوژي کې وایو مونږ سره درې پرسپیکټیوز دي یو سټرکچرل فنکشنلیست یو کوم دی کنفلیکټ پرسپیکټیو دی یو سمبولیک انټراکشنست دی سټرکچرل فنکشنلیست او د کنفلیکټ پرسپیکټیو چې کوم دی په میکرو لیول باندې یعنی کې انسټیټیوشنز په غټه سطح باندې چې کوم دی خبر کې په پښتو کې به موږ نسو او کوم چې هغه په ساده پښتو ډېر راخی ټیک او بیا چې کوم دا سمبولیک انټراکشنست نو دا چې کوم دی په مایکرو لیول باندې خبرې کوي ټیک ده نو د سټرکچرل فنکشنلیست څنګه چې راځه سه سٹارټ کی ویل چې کوم دی د سماج یو انسټیټیوشن خراب شي نو د هغې په نور انسټیټیوشنز باندې چې کوم دی اثرات وي او دا اصل کې دا ټرم چې کوم دی هربرټ سپنسر دغه کړو انګلیش فلسفرو او سوشیولوژیسټو او د دې ټرم ته چې کوم دی د دې لپاره ټیکنیکل ټرم چې کوم دی د اورګانیک انالوجي چې یو انسټیټیوشنز په نور انسټیټیوشنز باندې چې کوم دی اثرات غورځي دغه شان د دین علاوه چې کوم دی کنفلیکټ پرسپیکټیو دی کنفلیکټ پرسپیکټیو چې کوم دی هغه سوسایټي ته ګوري چې سوسایټي از ان د سټیټ اف کنفلیکټس چې کوم ریسورسز دی هغه لیمیټډ دی او هغه د یو څو
د کسانو په لاس کې دي جی جی او هغه چې کوم دی په هغه ریسورسز باندې قابض دي جی جی نو کو سماج کې مونږه همواري راوستل غواړو نو په کار دا چې کوم دی دا ریسورسز ایکولی ډیسټریبیوټ شي او لکه مطلب چا سره ډیر سیز دی چې هغه په ټول باندې یو شان تقسیم برابر تقسیم شي جی جی دغه شان چې کوم دی سټرکچرل فنکشنلیست ما تاسو ته خبر وکړه چې هغه دا وایي چې یو انسټیټیوشن خراب نو په کار دی چې کوم دی هغه ټیکلی شي نو دا نور انسټیټیوشن به چې کوم دی هغه خود به خود ټیک شي او دا نور به هم چې کوم دی سموثلی فنکشنل شي نو اوس د دې دوه پرسپیکټیوز پرانا کې چې کوم دی د خپل سماج هغه جایزه خستل غواړي چې دلته کې آیا یو انسټیټیوشن خراب دی او کنا معاشي نه همواري د دغه د وجه چې کوم دی د موجوده مسایل پیدا کیږي او بیا هغه شان ته چې کوم دی مخکې تل غواړي سټرکچرل فنکشنلیست هم دغه وایي چې کوم دی بیا هغه یو انسټیټیوشن دی ټیکلی شي نو دا ټول چې کوم دی هغه نور انسټیټیوشنز به چې کوم دی هغه ټیکلی شي اوس تاسو په خپل باندې چې کوم دی انالیسس کولی شي د دوه پرسپیکټیوز پرانا کې چې دلته کې مسایل د معاشي نه همواره یا د دې طبقاتي نظام د لاسه دي او کنه یو خاص انسټیټیوشن دی چې هغه نه دی فنکشنل اسی که چې موږ داسې فرض کو کړنجي چې یو ځای د ولته مسله چې دا هغه کومي مسایل موږ تر مخ ته هغه د ادارو د وجه نه دي کومه مداوي چې د ادارې سمې نه دي موږ فرض کو دا خبره نو بیا سوشیالوجي دغه ادارو د سمې د لپاره څه طریقه کار کوي دغه ادارې چې دا څنګه سبې دي شي نو سوشیولوژي خو چې کوم دی اکیډمیا کې مسلسل چې کوم دی هغه کار ریسرچز کول دی هغه چې کوم دی مخې ته راوړل یو پالیسی ریکمنډیشنز چې کوم دی راولي ایگزیکیوشن خو بیا چې کوم دی د برسر اقتدار طبقه کار دی چې هغه ایگزیکیوټ شي نو چیزونه لکه مطلب چې سوشل صرف دغه سبب چې هغه مسبب معلوم کې چې کار دی چې دا د سوج نه دی بیا اخو د دې سهل رخي حل هم دغه پالیسی ریکمنډیشن راشه سب د متاریخ تاسو سره دوی زه ودی کې دا اډ کوم چې ریسنټلی مونږه یو سروې وکړل په ټول پاکستان کې او مونږه سروې چې کوم مقصد نو هغه ډرګ ابیوز among students in education institutions نن سبا ډېر یو برننګ ټاپک دی خلک وایي چې په یونیورسيټیز کې خاص کر او باقي چې کوم ایجوکیشن انسټیټیوشنز دي نو هلته سټوډنټان ډېر زیات ډرګ یوز کوي او مختلف ډرګز ریسنټلی زموږ چې کوم یو فیډرل منسټر په دې باندې خبر وکړل چې 53% سټوډنټس چې کوم دی ایلیټ سکول کې دوی ډرګ یوز کوي پای کې آیس وغیرہ دا ډېر لکه سیریس قسم چې ډرګز هغه یوز کوي نو په دې باندې موږ هایر ایجوکیشن کمیشن ته یو پروپوزل سبمټ کو او موږ چې موږ دا فند کې دا پروجیکټ کول غواړو موږ کتر غواړو چې آیا واقعي دا سیده کو نه او کو دا سیده نو د سټوډنټانو جنرال د ډرګز باره کې څه رائے ده غوي آیا ډرګز چې کوم د خپل صحت لپاره هارمفul غني نه غني دا غي سنسټایزیشن د نالج لیول سره د پریکټیسز سره دي نو په دې باندې هغه چې زموږ پروپوزل ایکسپټ کوم ته فندینګ وشو په ټول پاکستان کې موږ پېښور اسلام آباد لاهور کراچي او کوټه دینه موږ ایجوکیشن انسټیټیوشنز لاړو سکولز تا کالجز تا یونیورسيټیز ته موږ سره وکړه موږ هغه سروې ریزلټس کمپایل کړ موږ تراله چې دومره سټوډنټ چې کوم دین دوی ډرګز ریګولر یوز کوي ټیک شو 2% په هغه کې بیا دومره پرسنټ سټوډنټ چې کوم دی نو هغه دا غړي چې په ورځ کې یو 2 سیګریټ وسکلی نو دا دونه څه مسله نه ده ټیک شو دا 2% چې کوم سټوډنټس نه غوي چې نه ډرګز چې کوم دنه کو هغه لګ دی کو ډیر دی خدا صحت لپاره هارمفul دی د هغه په بیس باندې موږ انالیسس کو زموږ فایندینګز رااله ټیک شو او موږ په هغه په بیس باندې ریکمنډیشن وکړه ګورنمنت ته NF ته انټي نارکوټیک فورس ته موږ د سېنات په کمیټه کې هغه فایندینګز پیش کړل او موږ د ریپورت په شکل باندې UNDP سره شیر کړل هایر ایجوکیشن کمیشن سره شیر کړل نو یو سوشیولوژیکل سټډي موږ کړل او موږ وی چې کو دا میجر تاسو واخلئ دا ګامونه واخلئ نو د یونیورسيټیز کې په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې چې ډرګ ابیوز د کوم ډرګز نشي چې کوم استعماليږي د دې تعداد کې تاسو یو سیګنیفیکانت اماونت چې کوم د کیمرا واستې شي دا زموږ کار دی سوشیولوژي څه کوي موږ به زو ګراوند ته الته به سټډي کوو الته به د چا چې څه مسله وي هغه سره به ټیم تیرو او د اغي نه به د اغي رای اخلو د اغوی نالج به ګورو په غسیس باندې د اغوی انډرستانډینګ به ګورو د اغوی په بیسس باندې موږ خپل انالیسس کوو سوشیولوژیکل او چې کوم واکمن خلک دي یا چې کوم اتھارټیز دي اغوی ته به د اغوی سولوشنز ریکمند کوو پیش کوو به د اغوی غو سپیسیفیک کانټیکست مطابق بالکل لکه سوشیولوژي یوازې دا نه چې تاسو د یو مسله را پیښه را تاسو د اغوی وجه وخی بلکې تاسو د اغوی مسلې حل لار هم کوي چې دا مسله به حل کیږي څنګه دا لوی خبره ده ځکه چې مسله چې د ټول لوی خبره ده هم
هم ده چې یو مسله تا ته چې تا ته د هغې د وجې نوم بیا پته ولګي، خو بیا چې ورسره د هغې حل هم وښودلی شو دا لا ښه خبره ده. نو دا مطلب دې نه موږ ته دا پته لګي چې سوشیالوجي چې دا څومره ضروري څیز دی، یا زموږ د معاشرې په پرمختګ کې زموږ د معاشرې په عروج کې چې دی څومره لوی رول لوبولی شي، څومره لوی کردار لري. نو ستاسو څه خیال دی چې زموږ په دې معاشره کې چې دی د سوشیالوجي ضرورت او اهمیت متعلق ستاسو څه رایې لرئ؟ سوشیالوجي کو زه خپل لکه په یو پرسن انډیویجوال پرسپیکټیو څخه خبرو کوم، نو اول زما خپل ځان کې زه خپل پرسنالټي کې ډېر زیات چینج وینم چې د سوشیالوجي سبجیکټ راتلل دا ویل د زما دنیا ته کتو، خلکو سره د تعلقاتو او معاشرې ته چې کوم د کتو نظر دی کې ډېر زیات تبدیلي راوسته وه. او لکه ټو بی ویری آنیسټ زه خپل ځاني ما کتل ما کې زه ډېر یو انټالرنس راکې چې چا به څه خبر وکړله ما به د هغې سایډ ته یو ایموشنل غوندې ریسپانس و. ټیک شو، هغه څیزونه به ما هغه کریټیکل تھنکینګ ایبیلیټي اډونه ما ته چې په سرفیس باندې څه ښکارېدل، کو ما ته په ټي وي سکرین باندې څه ښکارېدل، ما به ویل چې یاره دا خو بالکل رښتیا دي. هغه پروپیګنډاز انډرسټینډ کول، شیزونه چې کوم دی کوم ډیسپشن خلک کوي هغه انډرسټینډ کول، او شیزونو ته د کم کس چې څه کوي د هغه په نظرم کتل، د هغه ایکټر په نظرم کتل، دا ایبیلیټي ډیولپ شو زما. کو بیا زه په اوورال خبر وکړم چې لکه ولې ضروري د معاشرې دپاره، نو زموږ چې کوم په معاشره کې کوم غټ غټ پرابلمز دي د دې خل چې کوم دی یا دا مین سټریم ته راوستل دا د سوشیالوجي په نظر سره ډېر په ښه طریقې سره کېدی شي. لکه موږ څنګه د ډرګس خبره وکړه ما مثال په تور، دغه رنګې ما لکه مثال په تور کو زه خبره وکړم د فیمیل ایجوکیشن باره کې مونږ خبره کوو، نو کو زه سوشیولوژیکل لینس ورته ګورم سوشیولوژیکل پرسپیکټیو سره، نو فیمیل ایجوکیشن دا نه چې یو جنې چې کوم دی یو زنانه تعلیم وکړو بس هغه تعلیم یافته شول هغې ته په دې باندې څه نوکري، نه، هغه د هغې تعلیم چې کوم دی یو پوره جنریشن انفلوئنس کوي د هغې په کور کې. لکه څنګه ما تاسو سره د دې ریکارډینګ نه مخکې خبره کوله چې نمبر اف چلډرن پر وومن چې کوم دی نو دنیا کې ویری کوي. یو زنانه چې څومره ماشومان به وي، لکه ښځه خاوند وي څومره ماشومان وي، کو مونږ په دغه خبرو کو په یورپ کې یا په امریکا کې هلته چې کوم دی نو یو یا دوه ماشومان وي، په چاینا کې یو ون چایلډ پالیسي ده، داسې په نورو ملکونو کې ویریشن دي چې کوم غریب ملکونه کې هلته 15 شپږ دي. ولې دي؟ د زنانه تعلیم سره د نمبر اف چلډرن چې کوم دی هغه کمیږي. دا لکه کو مونږ په اسلامیک پرسپیکټیو څخه خبرو کو نو د پلانینګ خبره ده، لکه ټیک شو هغه بچی پیدا کول یو هغې یو پلان طریقې سره کول، که نه د هغې تعلیم تربیت هم ډېر ضروري چیز دی، صرف دا نه چې لکه مطلب هغه سیوا کول. نو هلته هم ایجوکیشن کردار چې کوم دی مونږ سوشیولوژیکل پرسپیکټیو څخه خبرو کوو هغه مونږ ګورو. دغه رنګې د ژوند په هر یو دا کې چونکې زمونږ فوکس په ټول هر یو سوشل انسټیټیوشن باندې دی، زمونږ اول کار یو پرابلم آئیډنټیفای کول، یو مسله آئیډنټیفای کول چې آیا دلته مسله ایگزیسټ کوي. د ښځو تعلیم چې کوم دی نو دا یو رول پلی کوي د هغې په ډیسیژن میکینګ کې، د ژوند په ایکسپیرینسز کې. دغه رنګې چې کوم دی د هغې ایگزیسټینګ چې کوم موجوده حالت دی دغه مسلې هغه بیانول او دغه څنګه ټیک کېدی شي. دا ټول شیزونه چې کوم دی نو دا د سوشیالوجي په ډومین کې راځي او زموږ فوکس په دې شیزونو باندې وي. تاسو پر خپل خبرو کې ووایي چې د سوشیالوجي د راتګ نه مخکې ستاسو رویه داسې وه چې تاسو به په خبره باندې جذبات نه کېدئ، تشدد عدم تشدد غیر موجودګي وه. نو دا مسله خو زما په خیال چې ډېرو خلکو ته تاسو خو ښه وه هغې نه خلاص شوئ، تاسو مخ په وړاندې لاړئ او د هغې حل تاسو راوویسته. خو څنګه چې سوشیالوجي هغه خبره تاسو وکړه چې اول به موږ د دې مسبب چې دی که نه د دې سبب مسبب به معلومو، د علت او معلول خبره ده، نو بیا به د هغې حل معلومو. نو تاسو زموږ د اورېدونکو سره دا خبره هم شریکه کوي، چونکې دا مسله زه خو دا اجتماعي مسله ګڼم، ځکه چې زموږ زیات خلک داسې دي چې هغه په نه خبره غوسه کېدل، تشدد کول. اسې دا وجه څه د انسان چې دی دا رویه ولې ساتي، د دې په شا باندې څه وجوهات دي؟ بس غټ امپورټنټ چیز چې کوم ما خپل لایف کې کتلی دی هغه د بل نظریه، د بل خبره چې کوم دی اول نه اورېدل او بیا هغه چې کوم دی غلطه ګڼل او خپله چې کوم زه وایم او ما ته لګي چې زما سره خبره ده، زما سره انډرسټنډینګ دا ټیک دی او دا نور چې کوم څوک کوم خبره کوي دا غلط دی. د دغه ځینه چې کوم دی نو دغه انټالرنس او دغه شیزونو آغاز کېږي او هغه چې کوم دی نو بیا که مونږ په خپل یو کلیکټیو یو معاشرتي بیسس باندې وګورو نو زمونږ د زیاتو مسلو وجه هم چې کوم دا هغه انټالرنس دی، هغه عدم برداشت دی، د بل رای، د بل چې کوم دی پوینټ اف ویو چې کوم دی هغه نه اورېدل او هغه اورېدل بیا غلط ګڼل، صرف خپل ټیک ګڼل
ټیک شو او هغه چې کوم خبره په سب بیسس باندې کوي نو د هغه پوزیشن چې کوم دی هغه پوزیشنالټي چې کوم دی هغه نه انډرسټاند کول هغه انډرسټانډینګ زما د صرف او صرف د سوشالوجي ډیولپ کو لکه زما سيزونه ته ډېر ایموشنل ریسپانس وو ایون چې کله زما دلته نه ایم اس سی ډیګري کېدل نو ما د ټیچرز یو ډایري غونته یو چې په دې ما له سجیشن راکړي چې زه خپل لکه فیوچر د پاره نو ما ته میجورټي لیکلی و چې لکه ستر نور ټکی خو خپل جذبات باندې کنټرول وکا او زه لکه دا غنم چې یونیورسيټي کې ماته یو ملټي کلچرل انوایرنمنت هلته ما سره په کلاس کې سندې مو بلوچي مو پنجابي مو ګلګتي مو کشمیري مو هر یو د زی خلک ما هغه سره انټریکشن را لې ما د هغه دغه کتل رهن سهن طریقې وکتلې د هغه دنیا ته کتلو طریقې وکتلې ما وی چې زه خو ډېر په یو خول کې بند او زما سوچ خو ډېر لیمیټډ سيزونه چې ما ته څنګه خو دلې شي څنګه ما اوریدلی وغه رنګ نه دي دا سه لکه زموږ د ډېر خلکو باره کې مونږ هغه سره انټریکشن نه راغله ناس ته پاس نه راغله زموږ رائے جوړوي خو چې کله مونږ په ریل کې دا غو سره انټریکشن راشي مونږ ته پته ولګي چې زونه داسې نه دي هغه بدلم کی نو هغه حل کې دی چې مونږ کله دا برداشت وي د زمونږه د نظریې نه کوڅو کې اختلاف ساتي کو زمونږ سره څوک سیاسي اختلاف هم ساتي نظریاتي یا د بل شي سره په هغه باندې د جذباتي ریسپانس په ځای کومګه د هغه وګوروږي کې د شری د انډرستانډینګ دغه پوری وي کې د شي د سوشلایزیشن په دغه انوایرنمنت کې داسې انوایرنمنت شي چې هغه داسې ریسپانس ماته کوي نو زما خیال چې په معاشره کې ډیر زیات امن او چې کوم دی نو سټیبیلیټي او پیس راتلی شي او په دې کې سوشالوجي ډېر مین رول او سوشالوجي چې صحیح او غلط معیار څه لکه کوم څه سوشالوجي چې دا صحیح دی دا کوم څه غلط سوشالوجي وایي چې صحیح او غلط چې کوم دی نو د دې څه داسې یونیورسل پیرامیټرز نشته دي مونږ وایو چې کو دی یو د خلکو مجموعه راجمع شي وغي وي چې دا د شیزونه چې کوم دی نو دا به ټیکی او دا د شیزونه به غلطي مونږ وایو بس خلک ورته چونکه پیرامیټرز داسې جوړ دي نو هغه خلک په دې شیز کې په دې شیز باندې خوشاله دي کو زه وایم چې یو چاینیز چې کوم دی نو هغه په ډکی باندې لګیا خوراک کوي نو د هغوی کو زه ورته یم چې دا به وقوف دی او دا دوی نه ده پکار نو موږ سوشالوجي کوي چې د هغوی انډرستانډینګ په شیزونو باندې دغه دی او کنه بل را پاسي او ماته وایي چې لکه ستا د شلوار کمیس ته یا ټوپه یا په خپل کو سپلای چې کوم دی نو په هغه په بیسس باندې جج کوي نو موږ وایو دا غلطه ده شیزونو ته خلک چې څنګه لکه په کوم باندې د مجموعه اتفاق شي او هغه پریکټیس کوي نو هغه ته په هغه نظر سره کتل راشه صاحب موږ دا وایو چې سيزون تر زمان او مکان په نظر هم کتل ځکه چې په کوم زمانه کې او په قبضه کې تاسو لکه به صاحب تر یو سیس دی هغه چلته په چین کې کیږي نو هغه د پر هغه سیس صحیح دی او دلته چې موږ هغه ته ګورو کوم ورته غلط ګورو یا موږ چې دلته کبي سو پرتګ استعمالو زموږ د پاره دا یو سیس دی زموږ ثقافت زموږ د پاره ټیک دی اوس که هغه دې ته غلط وای نو هغه ورته په خپل چشمو کې ګوري ځکه ته غلط وای نو لهدا دا هغه غلطه کوي نو په کار چې هغه زموږ د کمیس پرتګ زموږ په نظر وګوري دا څه لکه جی او لکه ځینې خلک به لکه زموږ چې اوریدونکو دا سوچ کوي چې لکه د چا یو سیسته غلط کتل او دا څه اثر کوي زموږ د یو انسان چې سکار کوي کنه د هغه ابتدا د انسان د ذهن د سوچ نه کیږي چې ته یو سیسته اول غلط قتل سٹارټ کی تا مې بي لکه هغه مانه په چین کې ډېر لري ناشته یا په بل ملک کې خو هغه کېدې شي دا سچويشن راشي چې زه هغه پریکټیس کې مراولم لکه مونږ وایو سټیریوټایپس وی کنه سټیریوټایپس وی او بیا اول پریجوډیسز وی تعصب د چا باره کې دا غي باره کې بیا سټیریوټایپس وی چې هغه یو اوور جنرالایزډ وی چا باره کې هغه نیگیټیو کې د شي پوزټیو کې د شي او دا هغه نه بعد چې کوم دی بیا بیهیویر شي هغه زموږ د بیهیویر ایسه جوړ شي چې هغه مونږ پای باندې پریکټیس شروع کو ایکشن شروع کو د هغه خپل سټیریوټایپس او د پریجوډیسز په بیسس باندې خلک ډیسکریمینیټلی یا چې کوم دی ان ایکولی ټریټمنټ خلکو شروع کو د دغه رویه مطابق څنګه چې تاسو په چې دا رویه چې زموږ په ټولنه کې احرار صاحب ډیره عامه ده د تشدد دا یا یو سیس چې په خپل نظر کتل کنه چې د بل رائے نه اوریدل نو دغه رویه د پاره چې د دغه د بدلیدو د پاره تاسو تجاویز وړاندې کوي بالکل جی راشه سے په ډیر زیات په تفصیل سره او ډیر په خانداس کې چې کوم دی په دې باندې خبرې وکړي چې دا تشدد چې کوم دی د خلکو پر رویو کې دی او دی په خپل باندې هم دا وی چې کوم دی زما په خپل د سوشیولوژي د مطالعه کولو نه مخکې چې کوم دی ز په خپل باندې ډیر زیات مطلب پر ویو کې زما تشدد زما ډیر زیات ایموشنل چې کوم دی ریسپانس نو صدقه شانته کې چې کوم دی زما هم ایکسپیرینسز دی او د دې نه مخکې چې کوم دی
ما بخپله دا ګڼلی چې کوم دی زما چې کومه رایه ده دا ختمي ده او چې کوم دی دې نه بله ښه رایه چې کوم دی د چا نشي کېدی. به هر حال چې کوم دی کله مونږ د سوشولوجیکل لټریچر چې کوم دی مطالعه کوو نو په دې کې مونږ ولوستل چې کوم دی باقاعده استادان دي او هغوی سره چې کوم دی خپل شاګردان چې کوم دی هغه اختلاف کوي او خبره چې کوم دی په مخ کې باندې روانه ده. نو اوس چې راځو پاکستان ته بالخصوص چې کوم دی خبره دې حوالې سره ستاسو سوال دی چې په عوامو کې چې کومه د تشدد دا رویه ده دا به څنګه چې کوم دی هغه مونږ اډرس کوو یا به چې کوم دی څنګه چې کوم دی صحیح کوو. نو د دې تعلق خو چې کوم دی د نصاب سره دی باید چې کوم دی په نصاب کې داسې مضامین چې کوم دی شامل شي چې په هغې کې په دې څیز باندې سټرس شوي چې تشدد چې کوم دی نه دی پکار یا بلا چې کوم دی او حدیث شریف تی پای کې چې کوم دی اختلاف امتی رحمتون کنه چې زما د امت چې کوم دی اختلاف هغه رحمت تی یو قسم دغه شان چې سونه منګه دغه ګورو کنه سوشولوجیکل لټریچر کې هغه ideas are generated by constant dynamic process called dialectics. دا چې کوم dialectics concept دی دغه د هیګل هغه وایي چې کوم دی د ideas generate کیږي نو دا تشدد چې کوم دی دا خطرناک چیز دی در اصل او دا اختلاف چې کوم دی دا ګټورتوب چې کوم دی سیوا کوي علمي ګټورتوب. نو زه هم چې کوم دی په نصاب کې یا په ټي وي پروګرامز کې یا چې کوم دی د ملا د ممبر نه هم چې کوم دی دا ډېر په ښه انداز باندې چې کوم دی هغه اډرس کیدی شي چې اختلاف رایې ساتل دا د انسان چې کوم دی هغه بنیادی حق دی. خو دا تشدد سره یا تشدد ته چې کوم دی رسول دا د انساني مطلب د انساني رویه نه ده. مطلب چې اختلاف چې دی دا یو ښه رویه ده اختلاف ساتل خو دغه په خپله ته چې اوسې سره اختلاف کوي بیا په خپله خبره باندې دومره مضبوطېدل چې ته به تشدد تر حده پورې ځي نو دا بیا ډېره خرابه رویه ده. بلکل لکه زه خپله ځان ته وګورم که نه 2013 کې چې زما کوم سوچ و نو زه ځان پسې اوس کله کله چې هغه ځان ته ریکال کړم نو هغه پسې زه خاندم چې آیا ما په دې خبره باندې یقین ساتلو. نو زه په نننۍ ورځ باندې اورېدونکي به مونږ اوري مطلب هغوی د سوچ وکړي چې مخکې هغوی یو سوچ لرلو کیدی شي چې کوم دی اوس په هغه زوړ سوچ پسې خاند یا یو قسم چې کوم دی آیا زما دا سوچم یا زما داسې قسمه ټینډنسیز وو. نو انسان چې کوم دی هغه سټیټک نه دی مطلب وخت سره چې کوم دی هغه رای بدلیږي نو ارتقایي عمل نه تیریږي. نو زه هغه زوړ سوچ پسې خاندم. نو زه اوس هیڅ کله په دې موجوده خپل سوچ باندې چا سره نه خلم مطلب زه ته وایم چې که زه هغه وخت کې غلط وم نو زه نن هم غلط کېدی شم. مطلب خپله رای بیانوه چې زما دا خیال دی د بل رای به اوره بلکل د بل رای چې کوم دی اوره او اختلاف رای ساتل چې کوم دی ډېره ښه خبره ده مطلب اختلاف پکار دی خو په دغه اختلاف کې بیا تشدد چې کوم دی حاجي او بیا د تشدد دغه چې دی که نه چې دا مونږ څنګه لکه اوس یو سړی ما سره اختلاف کوي نو دغه ځای کې به زه دا څنګه معلوم شي دا ما سره صرف اختلاف کوي که نه په دې کې تشدد هم شته. تشدد یوازې چې کوم دی مونږ سوک سپیړ یا دغه ته چې کوم دی نه وایو تشدد چې کوم دی مونږ دې ته هم وایو چې تا سره ناست و تا ته وایي چې کوم دی جاهله یا په الفاظ تیز کی یا چې کوم دی ایون کنځلو پورې راشي نو دا څیزونه چې کوم دی مونږ چې کوم دی دې ته تشدد وایو په کار دا ده چې دا ونه شي مطلب او دغه مونږ وایو چې د آداب گفتگو یا آداب نشست و برخاست کې دننه چې کوم دی تا سره اختلاف وشي او ستا دا رایه ده بلکل دغه چې کوم دی ته دغه ځای پورې ټیکي زما خپله دا رایه ده خو تاسو ستا اپیلینګ یې مطلب دا قبوله کړي او کني نو مطلب چې کوم دی بلکل لکه ته په خپله رایه کې بلکل آزاد دی بلکل هر سړی په خپله رایه کې بلکل آزاد دی او دا د مطلب انسانیت خاصه او حسن هم دا دی که نه چې کوم دی به اختلاف ساتي او اختلاف به وي ضرور نه ده چې کوم دی ټول عالم یا ټول عالم انسان هغه په یو نقطه باندې راجمع شي چېرې داسې ونو دا خو بیا ډېره زیات اسانه او په دې وجه باندې خو سوشولوجي کې 2 میجر سکول اف تاټس دي بالخصوص یو سبجیکټیو ایکسپلینیشن ورکوي د ویریس فینومیناز یو چې کوم دی اوبجیکټیو هغه کوم چې پازیټیویسټ ورته مونږ وایو یو ته چې کوم دی انټرپریټیویسټ وایو. پازیټیویسټ هم دا وایي چې کوم دی جنرل کوم ساینټیفیک لاز دي هغه په سوسایټي باندې مونږ اپلای کولی شو دا خوا ته چې کوم دی بیا انټرپریټیو دی هغه وایي چې نه څیزونه کنټیکسچوال ایکسپلینیشن غواړي نو په دې وجه باندې موږ وایو چې انسانان په یو نقطه باندې هغه نه راجمع کیږي او اختلاف رای ساتل چې کوم دی دا د ښکلا ده د معاشرې. بلکل راحت شاه صاحب ناست دی تاسو خبره چې دا فلسفیانه رویه هم دی ته وایي چې ته یو سوال دی
ته د هغې جواب ماته وکړي بس زه یم ټیک ته ستا دا سوال دی خو ته به ماته دا چې دا ټیک دی تاسو ومنئ بیا به زه تاسو ته خپل ستاسو هغه سوال جواب وکړم زه به تاسو ته چې دا ومنه دې ته فلسفیانه راوایي بیا درېمګړی بس که هغه به راځي زه به درېمګړي ته نه یم چې زه صحیح ما هغه به تا هم اوري ما به هم اوري او د هغې په رڼا کې د دواړو خبرو په رڼا کې هغه ته چې کوم ټیک ټاکسیس ښکاري هغه به فالو کوي هغه به مني دغه فلسفیانه رویه ده که چېرې دغه رویه تاسو وایي عام شي نو زمونږ د دې رویو نه به تشدد چې دی هغه به ترې ختم شي. بالکل همداسې ده. راحت شاه صاحب چونکې زمونږ د پروګرام وخت هم سر ته په رسېدو کې دی خو زه په آخره کې تاسو نه یو څو سواله نور کول غواړم کوشش کوم چې لږ سوالونه درنه وکړم ځکه چې تاسو به هم ستړي شوي او دا موضوع چې ډېره سنجیده موضوع ده او اورېدونکي به نه غواړي چې تاسو چې دی بس دا پروګرام ختم کړئ ځکه چې نننۍ کومه موضوع ده نو هغه ښکاره خبره ده چې زمونږ معاشرې ته د دې موضوع چې دی څومره ضرورت دی او زمونږ اورېدونکي چې دی هغوی ته به دا پته هم لګېدلي چې سوشیالوجي چې دی هغه زمونږ د ژوند دپاره څومره یو ضروري او څومره اهم څیز دی او د دې نه بغیر چې دی زمونږ ترقي چې دی هغه ناممکنه ده زمونږ خوشحالي زمونږ امن زمونږ ورورولي دا ټوله په سوشیالوجي کې پرته ده او سوشیالوجي موږ ته دغه څیزونه ښیي چې هره موږ ته کوم موجوده مسایل پراته دي ځمکني کوم مسایل دي موږ ته د دې وجوهات چې دی هغه څه دي نو که موږ د دغې ادراک کول غواړو نو موږ به سوشیالوجي ته رجوع کوو بیا د هغې که حل راوباسو نو موږ به سوشیالوجي ته رجوع کوو دغه رنګ د جنګ د کرکې او د نفرت دا ماحول چې دی دا په محبت په امن او ورورولۍ بدلولو لپاره هم ضروري ده چې موږ دغه سوشیالوجي ته رجوع کړو نو د دې خبرو دا خبره ښکاره کیږي دا خبره څرګندېږي چې په ننني دور کې چې دی د سوشیالوجي اهمیت چې دی هغه ډېر زیات دی خو په زه بیا هم د هغې خبرو نه پس تاسو نه دا پوښتنه وکړم چې په سوشیالوجي باندې تاسو فیل اوس کوئ که نه چې سوشیالوجي کې پی ایچ ډي کوئ نو دا ډېره لویه خبره ده ځکه چې پی ایچ ډي چې دا وړه ډګري نه ده او تاسو د هغې حوالې سره ډېره سنجیده یې ستاسو په مستقبل کې چې دی ستاسو څه ارادې دي چې تاسو مستقبل کې څه کول غواړئ؟ د دې سوال د جواب نه مخکې زه یو څیز ایډ کوم لکه مونږ خبره وکړله چې د سوشیالوجي په انساني رویو یا زمونږ په ذات په انسان باندې څه اثر دی معاشرې دپاره زه میبي داسې څوک اوري پیرنټس اوري یا داسې سټوډنټس اوري چې هغې زمونږ دلته دا خبره ګڼلی کېږي چې بس زمونږ د ماشومانو دپاره چې دوی میټرک اف ایس یو کړي نو دوی لپاره یا میډیکل دی یا انجینرینګ دی دا سوشل ساینسز سایډ چې کوم دی نو دا ډېر زیات اګنور دی زمونږ خاص کر په دې معاشره کې بالکل ډېر زیات ضروري د خلکو لپاره انډرسټینډ کول چې صرف میډیکل او انجینرینګ نه دی او که دغه فیلډس ته موږ وګورو نو دغه ډېر زیات ګڼ شوي ده ګڼ راغلې ده په دې کې سچوریټ شوي دي هلته خلکو ته هم ځای نه میلاویږي ایون هغه میډیکل چې کوم دی نو بېګا زما چا سره خبره کېدله چې هغې کې ډېر زیات بېروزګاري ده او ډاکټران بېروزګاره ګرځي انجینرینګ والا خو ډېر بد حال دی نو یوازې دغه فیلډ نه دي سوشل ساینسز پای کې بیا خاص کر سوشالوجي چې کوم ده په جابس پراسپیکټس ته موږ وګورو یو خو لکه زموږ د ځان دپاره بس انساني معاشرې دپاره چې کوم دغه دی نو داسې ډېر زیات فیلډز دي چې هغه ورو ډسکور کېږي نیو فیلډز را روان دي لکه که موږ وګورو دلته پیرول پروبیشن یو غټ ډپارټمنټ دی سوشل ویلفیر ډېر غټ ډپارټمنټ دی ایز ا هیلث کونسلر چې کوم دی سوشالوجسټ پوسټینګ کېږي ایز ا چایلډ پروټیکشن افیسر چې کوم دی پوسټ کېږي وومن ویلفیر افیسر چې کوم دی داسې ډېر زیات فیلډز دي چې په هغې کې سوشالوجسټ چې کوم دی نو هغه کوپ کېدی شي او د هغې یو پریکټیکل جاب سایټ چې کوم د ډېر زیات امپلیکیشنز دي بل چې کوم د مقابلې امتحان دی سی ایس ایس پی ایم ایس نو پای کې سوشالوجي کریمینالوجي جنډر سټډیز یا داسې نور فیلډ چې کوم دی موږ ودن سوشالوجي سټډي کوو نو پکار د چې خلک چې کوم دی دې سایټ ته اوس فوکس وکړي او دا چونکې د ډیولپ کنټریز سبجیکټ دی او زمونږ ملک چې کوم دی نو یو ارتقایي عمل سره روان دی یو ډیولپینګ کنټری د ډیولپ سټیج روان دی نو په فیوچر کې به د سکوپ نور سوا کېږي د فیوچر پلانز باره کې نو زما خپله اکیډیمیا سایټ ته انټرسټ ډېر زیات او ریسنټلی زما پاسبیلیټي ده چې یو سکالرشپ جرمني ته هغې بس تقریبا ان شاء الله فاینل کېدو والا دی نو زما پی ایچ ډي مې به زه دلته نه بیا کویټ کړم او زه هلته نه خپله پی ایچ ډي وکړم او ان شاء الله بیا خپل ملک وطن ته به راځو ان شاء الله دلته به سرو کوو د ریسرچ اکټیویټیز په بیس باندې دلته په اکیډیمیا کې د کو مقرره ته ملاو شوله نو ان شاء الله ایز ا ټیچر لیکچرر یا ریسرچ اکټیویټیز دا به پیرل ان شاء الله جاری ساتو مطلب تاسو ټیچینګ طرف ته ډیره زیاته توجه ده چې تاسو څه زده کړي دي چې تاسو نورو خلکو ته
او دغه رویو متعلق چې تاسو څه اورېدلي څه لوستلي دي سم په مشاهده کې راغلي تجربه کې راغلي چې هغه نور خلکو سره شریک کړي ډېر ښه عمل دی او ان شاء الله تاسو د مونږ هم کوشش کوو چې دغه پښتونخوا ریډیو چې د پښتونخوا ریډیو د طرفه تاسو دغه خبرې چې دی تاسو دغه پوهه چې دی هغه خپل اوریدونکو سره شریک کړو هغوی ترېنه خوندونه واخلي. عطاالله شاه صاحب تاسو خپلو اوریدونکو ته چې دی هغه څه ویل غواړئ لکه داسې څه خبرې تاسو اوریدونکو سره شریکول غواړئ بالکل تاسو سره اوریدونکو ته خو به زه مطلب ساده الفاظو کې زه اکثر چې کوم دی دا پیغام ورکوم چې فکر ورکولو کې چې کوم دی عام شي او فکر خستلو کې چې کوم دی هغه خاص شي. بس دغه زما پیغام یې ارشاته. ډېره زیاته مننه خوږو اوریدونکو زموږ سره په ننني پروګرام کې محترم راحت شاه صاحب چې دی هغه مېلمه ورسره ښاغلی سید عطاالله شاه احرار صاحب موجود چې دغه دواړه ښاغلي چې دی د عمرانیاتو یا د سوشیالوجي زده کوونکي دي او تاسو وکتل چې هغوی د دغې حوالې سره څومره سنجیده دي او څومره پوهه لري. امید دی چې د دغې نشست نه یا زموږ د دغه پروګرام نه به تاسو ډېر څه زده کړي وي او موږ به کوشش کوو چې بیا دپاره هم دغه ښاغلي چې دی ستاسو دپاره دلته راولو او د هغوی سره دغه شان د معاشرې حوالې سره ټولنې حوالې سره خبرې وکړو. د روان پروګرام پورې خپل کوربه اقصاد الله زریان له ورکه اجازت د الله په امان.